کله چې هم تاسې بچیانو لپاره بې فارم جوړوئ یا بیا تاسې د دپاره شناختي کارت جوړوئ ته پریشانه یې له دې وجې چې زه پاکستاني فلار یا مور یې پاکستانۍ نه ده افغانۍ ده کوم که دواړه پاکستاني او د اوس حالاتو مطابق تا سره ریکارډ مکمل نه وي تا ته پکار ده چې تا خپل بچی یا مور یا پلار پر رجسټر ډکې چې هغه کوم ریکارډ مکمل لري که ادیه مکمل ریکارډ لري که بابا مکمل ریکارډ لري هغه د ځان پر رجسټر ډکې ځان پر رجسټر د څه مطلب تاسې به لیدلي لکه اوس ما نوم انور جان سن آف پلانکی تاسې دغه طریقه باندې چې بچی ده هغه نوم پورې که د پلار نه وي هغه به د ده نوم لاندې به د مور نوم ولیکل سي موږ په پښتنو کې خو دا رسم رواج ده چې د مور نوم به څنګه لیکي ورسره په قانون کې دغه شی نشته قانون د ټولو دپاره یو ده پښتون ته بل ته نه ګوري هغه خو نو موږ د نیم رواجونه جوړ کړي د مور په نامه باندې شرمېږي په شناختي کارت نه لیکل کېږي تا شناختي کارت هم لیکل کېږي تا له پاسپورټ سره هم لیکل کېږي د تا پہچان هم راتلی سي له مور په نامه باندې ډېرې غټې هستیانې مشهوره دي عمران خان شوکت خانم باندې نوم ولې ایښی ده شوکت خانم مور نوم یې ده د وزیر اعلی پنجاب مریم بیبي ده او د دې بچیان د دې پورې مشهور د دې بچیان څوک پېژني بېنظیر بټو درواخله مطلب براډبینډ کول پکار دی ځان پر رجسټر ډکئ دې ته مه ګورئ چې زه ما کور والی پر به زه بچی څنګه رجسټر ډکوم د بچي د فیصله د ژوند فیصله ده رجسټر ډکه پورې یوه مسله نه ده د ادې نوم دې راسي شناختي کارت پورې ادې نوم دې راسي بې فارم باندې د ادې نوم دې راسي په پاسپورټ باندې یو له دې شي غیرت له وجې باید تاسې دا فیصله نه وکړئ چې زه د خپلې کور والي نوم د ده په شناختي کارت نه ولیکم